السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نن زمونږ د پاکستان غټه المیه بلکې د عالم اسلام غټه المیه هغه مخلوق نظام تعلیم د کوم د کو ایجوکیشن وایي چې په نوم اسلامي ریاست اسلامي جمهوریت پاکستان چې نوم د الله اخلي، نوم د الله د رسول اخلي او داغه د صحابه اخلي، خو نظام پکې د انګريز دی او نظام پکې د غیرو دی. تاسو وګورئ په اسلام کې د تعلیم او تعلم، په اسلام کې د ایجوکیشن کم امپورټنس چې دی، کم اهمیت چې دی، دا د چا نه پټ نه دی. کله چې زموږ بچی پیدا شي نو هغه د 15 کالو لا شوی نه یو موږ جماعت ته لیږو، موږ اسکول ته لیږو، په هغې باندې موږ تعلیم حاصلوو. دا ولې؟ ځکه چې په اسلام کې د دې خپل اهمیت دی د تعلیم او تعلم. په قرآن کې او په اسلام کې چې اولي وحي څنګه راځي نو په قرآن مجید کې رسول الله مبارک ته وایي چې اقرأ بسم ربک الذی خلق. اقرأ پړو وایا دا ویل څه شی دی؟ لوستل وکړه. دا لوستل قراءت دا تعلیم تعلم دی. اولی ابتدا چې د وحي د اقرا نه شوې ده چې لوستل وکړه. نو د دې نه معلومیږي دا چې په اسلام کې د تعلیم ډېر زیات اهمیت دی. بل حدیث کې راځي چې کن عالما او متعلما، یا خو عالم جوړ شه او که عالم نشي جوړېدی نو ته متعلم جوړ شه، زده کوونکی جوړ شه. بیا په قرآن مجید کې راځي قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. آیا هغه خلک چې هغه علم لري هغه او هغه خلک چې جاهلان دي علم نه لري هغه دواړه برابرېدی شي؟ نشي برابرېدی. نو معلومه ده شوله چې اسلام شریعت ملت دا تعلیم ته ډېر زیات اهمیت ورکوي. خو البته چې څنګه تعلیم ته اهمیت ورکوي نو دغه شان د هغې دپاره څه حدود او قیود یې ښودي دي. څنګه چې اسلام د هر شي دپاره حدود یې ښودي دي، قیودات یې ښودي، نو دغه شان د تعلیم دپاره حدود او قیود یې ښودل شوي دي. قرآن مجید کې راځي وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیة الاولى. مؤمنانو ښځو ته وایي چې په خپلو کورونو کې اوسېږئ، قرار ونیسئ. قرار وایي چې په یو ځای کې بالکل صحیح هغه ته ځان لازم کړي او کښېنئ. نو قرن فی بیوتکن، په خپلو کورونو کې کښېنئ. ولا تبرجن تبرج الجاهلیة الاولى، او د اول جاهلیت خلکو په شان، د اول جاهلیت په شان هغه زینت او سینګار مه کوئ. بل یا ایها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين. وایي چې اے نبی خپلو بیبیانو ته ووایه او خپلو بیبیانو ته ووایه، خپلو نونو ته ووایه، خپلو او د مؤمنانو ښځو ته ووایه چې په ځان باندې صادر راچوي، په ځان باندې چې دی برقه راچوي. دا د دې لپاره چې وپېژندلی شي چې دا باحیا او باپرده ښځې دي، هغې ته به بیا اذیت هم نه رسولی کېږي. اوس د دې په دغه کې مونږ راځو نبي علیه السلام حدیث دی. حضرت علی رضی الله عنه ته فرمایي چې ای علي ستا لپاره یو نظر چې دی هغه دی، دویم نظر نشته دی. د یو نظر نه بعد دویم نظر چې دی هغه ما اچوه. یعنی یو نظر نه بعد یعنی په رب کې که چېرته روان وي او په یو رب دی بره وکتل او ښځې ته د نظر ښځه باندې پرېوتو نو وایي هغه نظر معاف دی، دویم نظر معاف نه دی. اوس په دې حدیث او آیتونو په رڼا کې تاسو په خپله سوچ وکړئ چې آیا چې علي رضی الله عنه ته دویم نظر نه دی معاف، مؤمناتو ښځو ته ویلی کېږي چې کور کې کښېنئ، دغه شان د نبي علیه السلام بیبیانو ته ویلی کېږي چې په ځان څادر راچوئ. نو زمونږ بیبیانې، زمونږ خویندې میندې هغه د کم ځای نه راغلي دي یا کم پاکې خلک، پاک مخلوق راغلی دی چې هغه به وایي چې یاره زمونږ زړونه خو پاک دي، که مونږ چا سره یو ځای کینو د سړو سره مونږ اختلاط کوو زمونږ زړونه صفا دي. ولې د دې صحابیاتو او د صحابو د امهات المؤمنین زړونه نه صفا وو. خو د انسان دا فطرت دی، په انسان کې چې دی الله تعالی د حجان هغه کیفیت یې ښودی دی، جنسي کیفیت یې پکې ښودی دی. نو دا دنیا د الله تعالی ته صرف او صرف د عبادت دپاره پیدا کړی، د اسلامي اصولو باندې د تلو لپاره پیدا کړی. نو اسلامي اصولو مطابق بسې خپل نفس باندې مخ پرېږدي، شیطان سره به چېرې ډغره وی هله به ته کامیاب یې که نه به یې کامیاب. په څلورم نمبر راځو ابتدا د دې مخلوق تعلیم د کوم ځای نه شوې ده. نو د امریکا کې په 1774 کې چې دی اوله ابتدا دغه د مخلوق نظامي تعلیم د ښځو د سړو یو ځای وشو، د هلکانو د ټکو. بیا چې دی په سل کاله بعد په انګلینډ کې د هغې لپاره قانون پاس شو چې مخلوط نظام تعلیم. په هغه وخت کې هم هلته چې کوم ارباب اختیار او ډېر ښه دغه خلک وو، سنجیده خلک وو، نو هغې دغه قانون ډېر هغه ناخوښه کړو.
خو به هر حال هغه بیا پاس شوی دغه شان روس چې دی هغه هم دغه تجربه وکړه د مخلوط نظامي تعلیم او هغه کامیاب نه شول سبب بعد هغه مسترد او ختم کړه دغه شان اوس هم چې دی هغه د بعض مغربي ممالکو کې په یونیورسيټانو کې په خو یونیورسيټانو کالجونو کې مخلوط نظامي تعلیم نشته ولې هغه تنګ نظر دي نه هغه ته پته راځي په دې کې مسله ده دغه شان مس مارګانتا لاسکی د انګلند یو مصنفه ده هغه لیکي چې په انګلند کې 70% جنکۍ چې د واده نه مخکې په زنا کې مبتلا دي 70% او 33% د واده نه مخکې حامله کیږي نو لہذا د دغه وجه نه ابو الحسن علي ندوی رحم الله وایي چې په هر ځای کې چې مخلوط نظام تعلیمي اسلامي عالم اسلام کې دا غي ډېر بد اثرات او سنگین نتایج دا غي زنا دا غي په ذریعہ الہاد دا غي دین بیزاری دا خوري دي موږ سباینو چې دا ټول چې دا غفار شي نو لہذا دغه روکثام لپاره ضروري ده چې ارباب اختیار د مخلوط نظام تعلیم سدباب وکي او ځان لزان دی ولا هغه بلډینګان جوړ کی ان شاء الله پاکستان هم بچي د پاکستان معاشره هم بچي او نور عالم اسلام ته ورته فائدہ ورسي واخر